المسلمين والمسلمات انتهایی محترم مسلمانانو د میاشت د رجب شروع ده عموما دغه میاشت کې خلک هغه زکات ورکوي د دې وجې نه د زکات په حوالې سره څو خبرې ستاسو په وړاندې عرض کوم محترمو کومه ته چې موږ تاسو ارکان اسلام وایو په کې یو زکات دی زکات الله رب ذوالجلال فرض کړی دی په هر صاحب نصاب مالدار مسلمان باندې زکات محترمو د دې فرضیت قطعی دی د دې نه انکار کوونکی هغه کافر دی او قصدن د دې پرېښودونکی محترمو فاسق او فاجر دی قرآن مجید کی تقریباً 15 ځایونو کې چرته زکات ذکر کیږي الله رب ذوالجلال د مون سره د زکات ذکر یو ذکر لري یعنی کوم ځکه 30 مقامات د قرآن مجید هغه دي چې الته ذکر د مونږ کېږي د صلات کېږي نو سره الله رب ذوالجلال زکات هم ذکر کوي او زکات محترم دغه لازمي څه دی بعضې دیني شعبې هغه بغیر د زکات نه بغیر د مال نه شو چلېدی نشي تاسو که جهاد وګورئ چېرته الله د جهاد ذکر کوي هلته ورسره د انفاق فی سبیل الله ذکر کوي چېرته چې الله رب ذوالجلال د دغه امورو ذکر کوي د هغې سره د زکات ذکر خامخا کوي ځکه محترمو جهاد بغیر د مال نه نه کېږي جومات ته که ته راځې دغه جوماتونه آباد دي بغیر د مال نه نه کېږي د دې وجې نه الله رب ذوالجلال په مالدار خلکو باندې لازم کړي دي چې د خپل زکات په ذریعې باندې د خپلو غریبو خلکو ضروریات پوره کړي یو ځای کې قرآن مجید کې الله رب ذوالجلال فرمایي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال یې کړي دي نیک اعمال دا هغې ته ویل کېږي چې په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وشي واقاموا الصلاة دی مونځ قایم کړی دی وآتوا مونځ زکات ورکوي لهم اجرهم عند ربهم د دیو دپاره اجر دی د دیو د رب سره او مخکې الله فرمایي ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون دیو به په دیو باندې به ویره نه وي او دیو به غمجن هم نه وي یعنې کله چې دیو مري د دیو نه څه پاتې کېږي په هغې پسې به خفه نه وي د راروانو حالاتو نه به دی یېرېږي نه دی به په هغې کې ډاډوي یعنې علما فرمایي د زکات یو فایده دا ده چې په وخت د ژوند کېدن کې په وخت د مرګ کې انسان هغه په دنیا پسې به خفه نه وي ځکه اخوا به خپل محلات ګوري خپلې لوی درجې او خپل اکرام به ګوري د دې وجې نه هغې ته به خوشحاله وي او د راروانو حالاتو نه به یېرېږي نه چې د هغې یره په ډېرو لویو خلکو باندې لیکن یو څوک چې زکات په باقاعدګۍ سره ادا کوي په دې کې سستي نه کوي په دې کې لم لیټ کمی نه کوي نو الله رب ذوالجلال به ورنه هغه یره ختموي د زکات په وجه یو بل ځای الله رب ذوالجلال فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکات تاسو مونځ قایموئ زکات ورکوئ ورکعوا مع الراکعین او د رکوع کوونکو سره رکوع کوئ یعنې د جمع کوونکو سره جمع کوئ ګورئ په دې کې الله بلکې 30 مقامات دغسې دلته څنګه چې رب ذوالجلال د مونځ حکم کوي دغسې ورسره متصل د زکات حکم کوي مونږ تاسو ته اهمیت راښیي څنګه چې مونځ فرض دی دغسې زکات فرض دی څنګه چې مونځ ضروري دی دغسې زکات ضروري دی او دریم نمبر یو بل ځای الله فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون تاسو مونځ قایموئ زکات ورکوئ او اطاعت د رسول کوئ د دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وشي دا د الله د رحم ذریعه ګرځي نو دغسې نور هم ګڼ بې شمېره آیاتونه د هغې نه د زکات فرضیت معلومیږي د دې وجې نه علما فرمایي زکات د قطعي فرض دی او احادیث مبارکو کې د دې ډېر زیات ذکر شوی دی نبی علیه الصلاة والسلام د چې کله وفد د عبدالقیس راغی یا دغسې نور احادیث چې نبی علیه الصلاة والسلام په هغې کې ارکان د اسلام بیان کړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بني الاسلام علی 5 د اسلام بنیاد د په 5 څیزونو باندې دی دا 5 څیزونه د اسلام بنیاد دی که دا لرې کې اسلام نه پاتې کېږي باقي اولنۍ خبره شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اول نمبر کلمه شهادت د الله وحدانیت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت دا اولنۍ رکن دی چې د اسلام بنیاد ور باندې ولاړ دی او دویم نمبر و اقام الصلاه منځ قایمول دا د اسلام بنیاد دی
لکه نور حدیثو کې چې داغه تفصیلات موجود دي. او دریم نمبر و اقام الصلاه و ایتاء الزکات، او د زکات ورکول، د زکات ادا کول په صاحب نصاب باندې، وحج البيت او حج د بیت الله شریف په صاحب نصاب صاحب استطاعت باندې، وصوم رمضان او د رمضان مبارک روزي نیول. د پنځه سرونه د اسلام بنیاد دی. یو څوک چې دغه نه ادا کوي، دغه د انکار کوي، ګویا کې د اسلام بنیادونه نړۍ، نو چې یو څوک د اسلام بنیاد نړۍ به د مسلمان څنګه کېدی شي؟ او دغه رنګ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو بل حدیث کې الزکات قنطرة الاسلام، ترغیب الترهیب کې مولانا منذری مولا حدیث نقل کړی دی. زکات د اسلام لپاره د پل حیثیت لري. څنګه چې د پل په ذریعہ باندې انسان د یو طرف نه بل طرف ته وراوړي، د سین نه پار کیږي، خطرناک ځګونو نه پار کیږي، د قصي یو سړی چې مسلمان دی د دې زکات په ذریعہ باندې د جهنم نه الله بچي، د جنت ته په سر ورسېږي. او دغه یو بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان تمام اسلامکم ان تردوا زکات اموالکم، بشک استاسو د اسلام پورواله دا استاسو د زکات د مالونو په ورکولو سره پوره. استاسو اسلام چې کاملي پوره کیږي دا په زکات سره پوره کیږي. چې کله ته د زکات پتا لازم او واجب دی زکات ورکړه، چې زکات دی ورکو ستا اسلام کامل شو، کامل مسلمان شو. او په دې شرط چې نور حقوق دې پوره ادا کړی وي. او کوم سره چې زکات نه ورکړي ګویا کې د اسلام نه دی کامل، دی پوره مسلمان نه دی. او دغه رنګ محترمو دومره ګڼ احادیث هم په دې باب کې دي چې سړی بیانوي یقین وکړي په ګڼټو ګڼټو کې نشي کېدی. خو په نه ورکولو باندې کې به سړي باندې زکات لازمي و دی ورنه کړي نو بې په هغې باندې وعیدات هم ډېر زیات راغلي. بلکې د ابوبکر صدیق رضي الله عنه ورو قبیله غطفان او بنو سلیم دیو د زکات ورکولو نه انکار وکړو. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړو خذ من اموالهم، الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل الذين مالون دیو زکات مال واخل. نغی انکار وکړو. ابوبکر رضی الله عنه په دور کې ول زکات زکات نه ورکو. ابوبکر صدیق نو دغه خلاف د جهاد مجاهدینو ډله تیار کړه، د دې سره باقاعده جهاد کوو. یو چا ورته حضرت لګ نرمي وکړي. او دیو کې په نو دور د هر طرف نه د کافرانو مسلمانانو باندې راغونډ کېدل تیار نه شو. ابوبکر صدیق ورته فرمایل لګ نرمي وکړي، لګ نرمي وکړي. هغه ورته فرمایل والله لو قاتلن من فرق بين الصلاه والزکات، قسم بالله زبد هغه چا سره جنگ کوم چا چې منځ او زکات په منځ کې فرق وکړي. منځ د کې زکات نور کې زبر سره jihad کوم، منځ پرز کې زکات پرز نه کې زبر سره jihad کوم، منځ اهم غني زکات اهم نه غني زبر سره زکات کوم. والله لو قاتلن من فرق بين الصلاه والزکات، قسم بالله زبر هغه چا سره jihad کوم، جنگ ور سره کوم چا چې په زکات او په منځ کې فرق وکړو. فإن الزکات حق المال، ذکر زکات دا حق د مال له مال ورته الله ورکړي، او الله حق نه ورکړي. پر دې حق دی ولله پر دې حق ورنه ورکړي. نو د دې وجنه هغه د جهاد اعلان ور سره وکړو. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي امرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزکات، مونږ ته حکم شوی دی د منځ د قایمولو، زکات د ورکولو. او به فرمایي ومن لم يزكي فلا صلاة له، چا چې زکات ورنکو منځ نه کیږي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. موږ دغه خبره چې راشي صحابي دغه خبره د ځان نه نشي کولای، بلکې دا به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی بیا به کړي. ذکر جنت جهنم او دا قسم خبرې یو صحابي د خپل ذهن نه نشي کولای. موږ ورته مرفوع حکمن وایو، موږ دا حدیث حکمن مرفوع دی. او درسي قرآن مجید هم زبانی وعیدات ذکر کړي زکات په ورکول. والذین هغه کسان یکنزون الذهب والفضه، چاوي سپینزر او سرزر خزانه کړي. ما سرزر او سپینزر دلته ذکر کړي خو دې نه ټول مالونه ولاړ. اوس به خلک هلي کوي او یره په پلان کې سیس کی زکات نشته نو هغه واخلي ځان سره ګورځي ذکر نه کو ذکر ډېر خلک دغه نه غلطه پیدا وي اخلي. یره په سونه کې زکات دی، بچادي کې زکات دی، کې نقدیت را سره دی، باغی کې زکات دی. نو خیال ته دا وکی هله وکی بعضی هغه سيزونه چې علماء ذکر هغه واخلي ځان سره کیږي. یره اوس بدی کې زکات نشته، یعنی په سنه طریقې د الله ورکړي مال کې د هله باندې لټي د الله حق ورنه ورکړي.
نو دا مال خو خدای درکړی دی. نو قرآن مجید کې دوه واقعیت الله ذکر کړي دي. یو د غرونو ذکر کړي و چې یو وروره نیکو دی وتلل الله حق ورنه ورکو، الله ور باندې افت راولې وو، سحر ته چې پاسېدو هغه باغ ورنه ټول ختم کړ. دا مال خو الله درکړی دی، الله په مال کې د الله حق بس نه ورکړي. دا خو الله فرمایي نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض. دا رزق مون تقسیم کړی دی، بعضې مالدار جوړ کړي دي، بعضې غریبان جوړ کړي دي. در سره باره ځکه په دې سره د کائناتو د ژوند او زندګي روانه ده. اوس چې هر سړی مالدار وي، دا تا چې کومې جامې اوسي بیا خو په ټیلري چا نه کولی، دا به درته چا ګڼلی. دا تا چې کوم بېزار بخبو دي، اوس که هر سړی مالدار وي بیا د موچیتوب چا کوي چې هلته به ناست وي، دا به یې کولی. ته چې دا کوم بلډینګ کې ګرځېږي، بلډینګ کې اوسېږي، دغه ګیلکاران او مصریان به تا کوم ځای کې اته، ځکه چې یو سړی دومره مالدار شي خو بیا داسې څونه نه کوي. دا ته چې کوم ګاډو کې ګرځې، د دې ګاډي ګیلکاران وي مصریان وي، دا هم حقه ګیلکارانو او مصریانو جوړ کړی دی. نو که هغه مالدار شي بیا د دې ګاډي د لاندې هغه سمري ورته د ګاډي جوړوي. دغسې د ژوند او زندګۍ په هر مرحله چې سوچ وکړې، دا تاسو خوراک څښاک موږ تاسو کوو، دا غنم دي، د جوار دي، د سبزي، دا خلک زمینداري کوي. نو که یو سړی ټول هم دغسې مالدار شي بیا به دا څوک کوي؟ ته به څه خورې څه به څکې بیا؟ نو الله فرمایي مونږ بعضې غریبان جوړ کړي، بعضې مالدار جوړ کړي، تقسیم هم په دې طریقې سره کړي. یقین وکړه کوم الله چې تا ته درکولی شي هغې ته غریب ته هم ورکولی شي. هغه الله په دې قادر دی چې ستا نه وکړې ته غرباو ته یې ولیکي، خو هغه دغسې نه ده کړې، تا ته یې درکړي. اوس باید چې ته الله په مال کې د الله حکم ومنې. نو ور فرمایي هغه کسان یقرضون الذهب والفضة، چې سره زر او سپین زر جمع کوي، هغه خزانه کوي، ولا ينفقونها فی سبیل الله، الله په لار کې نه خرج کوي. مطلب دا دی د الله حق ورنه نه ورکوي. بعضې وجوبي حقوق دي، لکه یو سړی چې صاحب د نصاب دی او رده په دې مال کې کوم زکات لازم دی، واجبي حق کوم ته چې موږ فرض زکات او اسلام بنیاد چې دی یو دا ورنه نه ورکوي. او بعضې نفلي حقوق دي، یاره زما په دې مال کې زما خلاق هم ماته دا وایي، زما دین هم ماته دا وایي، دا زما یو ورور دی، دا زما رشته دار دی، دا زما په ګاونډ کې یو غریب اوسېږي چې د زکات نه علاوه زه ورسره هسې ښېګړه وکړم. هغه نفلي حقوق هم دي، هغه ورنه نه ادا کوي. او بل ځای کې راځي ویمنعون الماعون، مفسرین لیکي د دې نه هغه څیزونه ورنه مراد دي. یو قول پکې دا دی چې هغه عام طور خلکو یو بل ته ورکوي، لکه مالګه شوه، لکه ګندرې بیلچه شوله، لکه دغسې نور د عام استعمال څیزونه دې په هغې کې هم بخل کوي، د یو بل نه دا هم منع کوي. نو دغسې نفلي امور او نفلي څیزونه هم کوي. نو هغه دواړه پکې راځي. او چېرته فی سبیل الله د الله په لاره کې تا چې په غریب باندې ولګوو، تا چې په محتاج باندې ولګوو، دا د الله په لاره کې ولګوو. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، څوک دی هغه کس چې الله ته بهترین قرض ورکړي. الله ستاسو په قرض باندې څه کوي؟ مسلم شریف حدیث دی، الله ولې بنده ته ووایي او بنده زه بیمار وم، تا زما بیمار پرسي نه وکړي، زه وږی وم، تا ما ته روټۍ نه وه راکړې، زه تږی وم، تا ما ته اوبه نه وې راکړې. دی به الله ته خو رب العالمین یې، ته څنګه بیمار شوی وه، ما ستا څنګه بیمار پرسي کړې وه؟ نو الله خو نه بیمارېږي، خو د دې سره پاک دی. بنده زما هغه پلنکې بنده بیمار وم، که دی بیمار پرسي نه وی بیمار پرسي کړې وی، زه به د هغه سره بیا غونتی وی. پلنکې وږی و، که تا هغه ته روټۍ ورکړې وی، دا داسې وه چې ما ته دې راکړې ده. پلنکې تږی و محتاج و، که تا اوبه ورکړې وی، دا داسې وه چې ما ته دې راکړې وی، چې ما ته دې راکړي. نو د دې وجې نه فی سبیل الله د الله په لاره کې فبشرهم بعذاب الیم. نبي علیه الصلاۃ والسلام ته الله فرمایي دغه خلکو ته دا دردناک عذاب زیری ورکړه. یوم یحمى علیهم فی نار جهنم، مخکې الله ذکر کوي دغه د مال، دغه د سونا، دغه د چاندي، دغه د خزانې، دا به ورته الله مجسم کي، به اور کې به ګرم کي، دغه د اړخونه، دغه د مخه، دغه د شا به ورباندې داخلی شي. او حدیث کې هم دغه تفصیل بیا کوي. یو حدیث کې راځي دا دغونه به ورکولی شي، قرآن دا ذکر کوي. او حدیث کې راځي د دغه مال چې د ورنه زکات نه دی ورکړی، دا مال به د یو مار په شکل کې شي، د اجدها په شکل کې، هغه خطرناک اجدها چې په نور بدن باندې د هغې یختان وي، خو د زیاتو زهرو د وجې نه په دا سر باندې یختان نه وي.
او په دسترو کې یو ټاکه ورته کې وي دا ټاکه رسوي دا د دې چې ډېر زیات زهري لري خطرناک دی دا مار وي دا ورته د بدن نه تاو شي په وختو کې بولنه چې دا داړي ورکی او دته بسوي حدیث کې راځي ابورته انا مالو کا زستا مالو انا کنزوکا زستا خزانه یم چې دا په دنیا کې جمع کړو دا ورنه الله حق نه ورکو ثم تلا برسول الله صلی الله علیه وسلم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر کو په حدیث سره چې یو په مال مسول کړي شي په دې بدل طرف دا غونه درکې د جهنم په ور کې بل دغه مال نه بری اجدهام جوړ شي د بدن نه بری توشي په وخکو کې به را پنځ درکړي دغه څه بدل راکاري درته وای انا مالوکا انا کنزوکا زستا معلوم تاسو ته د الله حق دی ورنه نور کو زستا خزانه چې الله وجوبي حکم دی درو الله دې موږ دې نو وسه محترم د خطرناکي مرحله او محترم تا زکات کومه او تاسو ورکو په دې کې زموږ تاسو خپل فائدې دي الله دومره پیدا زموږ تاسو لپاره یې دې په کې دومره زیاتې پیدا علماء اوله پیدا دا الله حکم دې څه بنه بس پیدا باندې څه کوما چې کوم رب پیدا کړی ما کوم رب دا صحت را کړی دې کوم رب دا مال را کړی ما ته اقرب حکم دې زکات ورکا بس د مسلمان لپاره دې نه بل غټه خبره څه کې دي فائدې ورسته خبرې مونږ پوېږو کنه پوېږو بس مونږ الله حکم منو نن دا کافرانو لګیا دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سنت باندې تحقیقات کې فوائد لري او دومره ډېری فائدې راولټي یو عالم مضمون نه کتب یو اخبار کې راغلی زموږ د ملتان دی زموږ د په مدارس مشرانو کې دی بری بورډ هغه وایي یو انګريز صحابي ما سره روانه و ما ته چې تاسو د پټکې ولې وایي ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت بل څو کاله پکې تیر شو ول هغه صحابي ما ته یو رساله را ولېږه هغه په پګړۍ باندې تحقیق کړو چې بده کې څه وجه د رسول الله ولې بسر کړو نو هغه په دې د تحقیقات کړي دي خلاصه ورکړي یاره دلته دغه سرګونه دی او د پجمې کې بده سره ګرمي او په وړ کې رد دي نور نه ماخوځي ول ډېر قصې لیکلي ول یقین نو کما چې وګتو ولما چې واقعي الله د پیغمبر په سنتو کې دومره زیات فواید او حکمتونه دي او کاش کې زموږ عقل ورته ورسي نو بار اول خبره ده د الله حکم دی وزدینه بل غټه خبره مله پر سکیږي او دویم نمبر په دې زکات سره الله د انسان ګناهونه معاف کړي ګناهونه ولريږي ختمي قران کې الله وایي لو کفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنة الله فرمایي زمستاسو ګناهونه پاک کم ختم به کوم نه کماله به او خامخا جنت ته داخل کوم په زکات ورکول سره رب وعده کړی د ګناهونه به الله معاف کوي په زکات ورکول سره رب وعده کړی د جنت ته به داخل نور څه وړي نه بل غټه پیدا سکیږي او دریم نمبر په دې سره د انسان د مال انسان د لپاره په دې سره د جنت دروازې کولاوي او د جنت مستحق ګرځي څنګه چې حدیثو کې راځي او څلورم نمبر په دې سره د انسان مال پاکيږي په دې سره پاکیزګي راځي نبی علیہ السلام تعالی فرمایي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكي بها د دیونه د مالونو واخله د زکات د صدقاتو په دې سره به د دیو د ذات او د دیو د مالونو صفائی راځي تزکیه به راځي سره مال نه ګل لري شو ګوري کنه کله تیل وی انسان سره مال دې صفائی کوي په دې زکات سره صفائی وزول استعمال بالکل پاک شو اوس پر دې ډېر خیرونه کوي او دغه سي بل فائدې دا ده چې کله چې د زکات ورکې بری سره وساده نور مال حفاظت کیږي او تاسو به سره د مرزونو شفا ملوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث کې راځي من ادى زکات مالی چا چې خپل مال زکات ور فقط ذهب عنه شر د دې مال هغه بدبختی او شر ور سره لاړو ختم شو کله دې مال کې څه مصیبت راتلو صافت راتلو څه تکلیف ذریعہ ته جوړېدل ډاکوان در باندې راتلا یا بل څه ذریعہ ستاره بار د تکلیف په دې مال کې پرتوا په زکات او په صدقه سره ورنه الله ختم کې حدیث کې راځي او د مال حفاظت ور سره کی ډاکوانونه به خوده په امن کې دغه سی بوشي یو نصرانی او روایتو کې راځي يهودي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث واوریدو چې په زکات سره د مال حفاظت کیږي دا يهودي و ایمان نه لرو
او په خپل مال کې به زکات ورکوو بس صرف په دې خاطر چې مال حفاظت کی. بل ورځ قافله تللی د تجارت اطلاع راغله ویلا قافله ټول غلو ولټل ختم شو تبا شو. د یهودي جواب ورکړ د اخذ استر رسول سو په دې منورې تر روان شو. روان دي صد الله پیغمبر پسې ورزم دوره راغستی را زړه قتل کوم تا خبره کړي و دروغ دی ویلو نعوذ بالله. زما مال خپل تزار کل بګي زکات ورکوم یهودي دی مسلمان نه دی زما مال لاړو تباسو ډېر مزله کړه دی بلار کې بس یو کس आवाज کې او پلان کې ودرېګا استا مال صحیح سالم را روان دی راو برسیږي حساب کې ولی هغه کس ورته واپس جواب را لېږي ورته استا اس په کوم باندې استا سامان ټول نه مخ را روانه و خبر علي خپل ځخ نشوا د قافلې نشاته پاتې شو مخ کې نور قافله لوټ شو هغه استا قافلې کې هغه استا مال دا صحیح سالم دی روان دی دی واپس نشو دا غزګ نه روان مدینه منورې ته ورسېدو دلته الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لاس را مخ کیګا لاس یې کېغو دو بیا ته وکړو هغه ځکه کلمه شهادت ویل مسلمان شو. د کافر ووي او چې راغی نصرانی ولیا محمد علیک الصلاۃ والسلام احرز علی الاسلام پتا باندې درود السلام وی ما باندې اسلام بشری مسلمانې او علماء فرمایي په مال کې برکت راځي زکات ورکړي پرې سره په مال کې برکت راځي او ما اتیتم من زکات تريدون وجه بولای ته مون وسفور دا قرآن نس دی تاسو د الله د مال نه د الله حق ورکوي په دې سره تاسو په مال کې زیادت راځي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله د سود مالونو ختمي صدقات ولا زیاتي. علما فرمایي نه بظاهر خو جوړ دغوري په زکات او صدقات سره مال کمیږي او په سود سره زیاتي خبره الټه ده. علما یې ګڼ جوابات کې یو جواب دی چې بظاهر او ته ښکاري یې زیاتي لکه بیمار وي کنه د بدن پړسي کنه دا غټ ښکاري دا غټ نه مریض دی دغه څنګه سود مال له اوس به وفات درته یا به بیماری لګي یا به پتانه تحصیل باندې لګي یا به یو بل مصیبت لګي خیر په کار باندې لګي او دا صدقات او زکات چې دی ورکړي دې مال کې اوس برکت څنګه برازي. اوس مخکې بتای وفات روان استاد 3 روپۍ دي سنه د 15 لک باندې لګي الله بری دا اپت نه محفوظ کې او باندې نه راځي یو بیماری وراتله هغه نه به الله محفوظ کې نه بدلږي. اوس او بعض علماء وینا په ظاهر کې خدغه سړي خو انجام کار دار چې رسول مال به تبا کې ختمي هر کله چې او دا زکات چې دی ورکه دا په ظاهر لګ دی خو دې کې الله زیادت او برکت درته راوړي او نور هم ګڼ جوابونه خو بهرحال په دې سره او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې کمال زکات ورکړي دوه فرشتي الله مقرر کړي د دعا کوي اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط مسلما یا الله اکم چې زکات ورکړي ته یا الله په مال کې زیادت راولي برکت پکې راولي فرشتہ وایي او بل فرشتہ وایي چې زکات نه یا الله د مال هلاک کې د هلاکت دعا کوي ورته اسی سوچو چې زکات ورنګي او فرشتہ ته خیره کې د وسمره بل خبره د دې په قبولیت کې با او دویم دا پنځم دا خیر پکې دا ده فائدہ پکې د انسان د بخل نه محفوظ شي په دې سره حدیث کې راځي او مې یو که شح نفسي بولای کو چې خپل ځان د بخل نه بچ کو هغه کامیاب شي. اوس د دې نه بل لوی خبره او محترمو د زکات نه ورکول بیا نقصانات هم ډیر دي. نبی رسول یو دا قحط سالی راځي قحط سالی په مال سره او چې رقم قحط سالی نه مسلط دي کنه زکاتونه نشته استسقاګانی کو بیا نه کی موسی علیہ السلام یې استسقا ته وتی یو ورځ له ډېر جلالي سره جبرئیل علیہ السلام ته وی الله تعالی ته وی سره وزم متبران نه کی ورته تاسو کې یو نمام چول خور موجود دا غیر وجه الله باران ورکړل ورکړو نو د زکات نو ورکې یو کس دا غیر وجه رب باران بندي ممکن څومره خلک موجود دي. موسی علیہ السلام د الله نه تاسو کله علامت سره استاد رضا او د ناراستي بل موسی کله چې زرا زیما به چې په کوم وخت کې بارانونو ضرورت دي بارانونو کوم ضرورت نه کو زما د ناراستیا علامت دا ده کوم وخت کې چې باران ضرورت نه کوم کوم وخت کې ضرورت نه به بارانونو هم دغه حالت دي تاسو رسالت نبی رسول الله فرمای ما منع قوم الزکات الا ابتلاهم
کم قوم چې زکات نه ورکوي الله په قحط باندې مبتلا کوي. قحط سالی په دغه خلکو باندې راولي. او یو دویم حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې زکات نه ورکوي دا د لپاره د جهنم د تلو ذریعہ جوړیږي. نبی علیہ السلام درې کسان به ټول مخې جهنم ته راځي. اول نمبر یو ظالم بادشاہ، دویم نمبر زکات نه ورکوونکی، او دریم نمبر هغه فقیر چې سره د فقر او د غربت نه بیا تکبر کوي. او دویم نمبر د عذاب قبر سبب ګرځي د مالک ابن عباس رضی الله عنه دی. او دریم نمبر د قیامت پر ورځ به انسان د الله د رحمت نه لري. او څلورم نمبر الله بارانونه بنای. روایت کې راځي ولم يمنعوا زکات اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. کم قوم چې زکات نه ورکړي الله به بارانونه بندي. نبی رسول الله فرمایي کدا چار بیان د زندسری نه الله به سر باران نه راوړي. دا اوس چې لګ وشي د زموږ تاسو راوځي نه کیدا سره وځي نه. او دغه سی په کم مال کې چې زکات ورنکړي شي دغه زکات مال چې سبا د مال کې باندې شو دا ساده باقی مال هلاکي چې هر کله ورنکړي. لکه حدیث کې الا اهلكته حدیث کې صریح الفاظ راځي مګر دغه هلاکي ورته راټول. نو خپل مالونه محترمو هغه د هلاکت نه بچ کړي. زمونږ له موږ محترمو صاحب د نصاب څوک د خپل ځای تفصیل له ان شاء الله به تاسو سره شوم دی بار بار بیا به مو او زمونږ خلک د زکات د وسې کوي چې کوم زما زکات ته مثال ځان یادو. نو کما سره څه ملازمین وي یا څوک زما خدمت کوي زور له پیسې ورکما او یم ذهن دا وي ټول کله خدمت کوي په تمه کال په خیر کې به زکات راکړي. دا خدا ویله زکات نه ورکړي دا خدا کې ته په تنخواه کې حساب ده زکات دی نه کی. مونږ ډېر خلک ته پوښتنه کوي وایره زکات جمعات مدرسې ته ورکول شي کوم فلاحي ادارې ته ورکول شي. نه په زکات کې ملکیت شرط دی او څوک مالک ګرځي. اوس کته یو کوی جوړه په دې طرح کوی نه شي جوړولای. دا به یو چاته ورکی چې هغه مالک شي چې زکات مستحق وي هغه سړی په دې باندې به کوی جوړ کی. دې مدرسو نه کیږي زکات. ها د مدرسې مرتبیم ته متولی ناظم ته به دغه ورکی هغه که اهل او د قبض کې به کوم مدرسه باندې ولګي په جمعات باندې ولګي ورنه د جمعات باندې زکات مان نشي لګول. واه محترمو دا مستحق څوک دي څوک چې زکات په باندې نه لازم واجب هغه سړي د زکات ورکول شي زیات بهتر ده چې په خپلوانو کې کوم رشتہ داران غریبان وي دیو ته زکات ورکړي. ځکه دلته دوه نه کوي دي یو صله رحمی ده او دوی زکات ورکول نه سره دغه سي د خپل کلی غریبانو ته ورکول ډیر غوړي د بل کلی د غریبانو بهر ضرورت لري کلی نو استعمال دی وکړه. البته کله به کلی نه بهر یو دینی مدرسه د علماء لیکلي دی هغه ته ورلګي به کې اجر زیات دی هغه ته لګل شي او زیات بهترین مصرف بوتنو په دې وخت کې تاسو رزق دونو دغه غربا خلک هم دي دار سوق دي لیکن دینی مدرسې ډیر زیات دي وته ذکر دینی مدرسې تاسو ته بدره دا حکومتونو ذمہ داریاں نه وي نه ده. دا زموږ دین په دې وخت کې چې روان دی په یو کلی کې حکومتونه د 15 سکولونو بس چلایي. زموږ خلک هم په کوم بچو چې انګریزي تعلیم مسله هغه باندې پیسې لګایي. مظلوم دی د مدرسې دا د الله د کتاب مظلوم دی حکومتونو ما خارج کړي د خپل رسول. تاسو ته بدره د دې مسلمان ملک په سرانه بجټ کې د کنجر خانو حسابي د ډمانو د ډمخانو حساب کې وی د ډمټوب د استادانو حساب کې وی د غیر مسلم اقلیتونو د وی د عبادتګانو لپاره پکې حسابي. لیکن د دین د مدرسې او د جماعت د دین د طالب او استاد لپاره 15 روپۍ په بجټ کې حساب. د دې وجه نه زموږ استاد د دین حفاظت کوونکي مرکزونه دي زموږ تعذيب ساتي نو چې موږ تاسو مسلمانانو خدای سره حالت دي اخیرنۍ ساره د زکاتونه دي خپل خپلوانو سره نور خېګړه وکړه خپل زکاتونه په دغه وخت کې دې زګونو کې ورکړه. امام قرطبي رحمه الله لیکي بلکې یو بل عالم قصه ذکر کوي خپل قصه کوي وایي مونږ په یو کلی کې وایو دا طریقه نه ورسو مونږ کلی روان شو په دې کلی بلار کې یو يهودي دکاندار مونږ ته طالبانو څه کوي مرتل کور ته ولې خرچره سره ختم شوی د زلاړ بیا بلار شو هغه وخت کې به سبقونه به یو کلی کې نو پوره کړی طالبان باندې ولکې نه راځي خرچه مان وړي
زه به در کوم سبق هم پوره شو بیا لاړئ ما ته واپس راولېږئ خیر دی طالبان خپلو کې کېناسته مشرو چې خبره کوي ټیک ده قرض به ترې اخلو کالي 2 کاله 3 کاله یې پوره شو بیا چې واپس لاړ شو زه ته به پیسې راولېږو دوی چې سبقونه پوره شو دوی چې بیا کله تله هغه دغه ورته وایي دا پیسې ما تاسو ته دغسې درکړي دي په طور د صدقې باندې واپس یې نه خو نه اخلم قرض نه دی طالبان ورته ته یهودي یې څنګه راکې او ورته زه یهودي یم خو مونږ کتابونو کې دا مسله شته دی چې د صدقاتو بهترین مصرف د لګولو ځایونه دا هغه خلک دي هغه ادارې دي چې هلته د آسماني دین تعلیم حاصلېږي په دې وخت کې زمونږ کتاب د تورات مدرسې نشته دی دا قرآن هم آسماني کتاب دی د دې مدرسې شته دی د دې وجې نه ما ویل چې راشئ په دې ولګوو او بیا 12 کاله زمانه تېره شوې نن سهار ما دا واقع کې ته مونځ پسې 12 کاله تېره شوي د طالبان حج ته تللي دي دا کوم چې دلته سبقونه ویل هلته چې وکړه د طواف په دوران کې دا یهودي کاکا وکړه د دوکاندار اوس یو بل ته وایي بلانکې دی ته ورته وګوره که نه هغه نه دی اوس طالبان چې چېرته اوسېدلي وي هغه کلي کې څوک کتلی وي په مونځ کې یاره پلانکې دی یو چا سره تعلق هغه پلانکې دی هلکه نور ورته وو واقعي سړی خو هغه دی طواف چې پوره شو راغله چې پلانکې کاکا یې مونږ پلانکې طالبان یو ته څه کېدل دي کاکا زه مسلمان شوی یم بیا ورته خپله قصه کوي کله چې تاسو لاړئ په دغه شپه باندې زه خوب ګورم زما کور کې رڼا د منور دی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما کور ته راغلی دی دې خوب کې ما ته وایي ستا د هدایت فیصله شوې ده وجې سره تا د طالبانو خدمت کړی دی په هغوی دې فیصله کولی د صدقه دې پې کړې ده ما ته وایي ستا د هدایت فیصله شوې ده وایي زه چې را بیدار شوم ما خپلې ښځې ته وویله ښځې به ویل لا خوب ما هم کتلی دی د کور نور خلک چې خبرېده ویل لا خوب مونږ هم کتلی دی مونږ د الله د طرف نه غیبي اشاره وګڼله او مونږ ټول خاندان مسلمان چې مونږ حج ته راغلي دوباره محترمو بهترین مصادف د غدیجي مدرسې دي محترمو علما طلبا پکې اوسي زموږ مدرسې طالبانو چوټي شوې ده اوس امتحان شروع دی طالبان دلته پاتې دي انشاءالله روژې ته بیا نور طالبان راځي کال به بیا د اختر نه وروسته شروع کېږي نو زموږ مدرسې څخه ډېر ضروریات و یقین وکړه به 80,000 لاک هغه به 2-3 میاشتې چې تېرې شولې نو 100 لاکو ته به وړه سږ کال خو بیا ډېر مشکلات 2 ځل موږ مدرسه هم چوټي کړله یو کس هغه به وړه رالېږه بس هغه غریب هم چې داسې مشکلات ورته پېښ شو هغه وړه هم د هغه ځای نه بند شو نور چا به سره لېږل سږ کال چې څه حالات و مهنګایي و قرضونه نو کله به استادانو غریبانو به چوټي وکړله طالبانو ته به یې ویل لاړ شئ چنده وکړي استادان مو بخپله باندې یو ته پسې به وړله بل ته څه کال یې په څه طریقه باندې وچلو تقریبا 4-5 لکه روپۍ تر اوسه پورې مدرسه قرضدارې ده چرته سبزۍ والا پیسې دي او چرته وړو والا دي او چرته بل ستاسو د علاقې مدرسه ده ستاسو حسن دی ستاسو ښایست دی دې علاقه کې که دا مدرسه وه الله رحمتونه به تاسو باندې راځي یقین وکړه دې خلکو د وجې نه به تاسو به د رحمتونو کې ورسره شریک وئ دلته به خیرونه د الله د طرف نه راځي انشاءالله د پوره علاقه به ورسره په هغې کې شریک وي دلته به قرآن حدیث ویله کېږي تاسو به الله نه محروموئ د محترمو مدرسه ده ګورئ څنګه چې خپل کور ذمهدارۍ تاسو پوره کوئ دغسې د دې هم پوره کوي دا دیو خو نه شي کولی که نه مفتي جاوید صاحب دلته نورو نه هغوی به تاسو دلته منځونه کوي قرآن حدیث به درته وایي طالبانو ته به سبق وایي هغوی خو دغه کولی شي اوس چې هغه غریبان ګرځي چېرته چندې هم راغونډوي پیسې هم راوړي او دا هم کوي نو دواړه کار خو نه کېږي نو محترمو تاسو زموږ د تعاون درخواست کوو خپلو زکاتونو کې زموږ د مدرسه لازمي یادوو زموږ سره علما وي دلته ډېر قابل محنتي طلبا وي موږ سره د ډېر لرې لرې علاقو وي یقین وکړه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مېلمانه دي د دې ضرورت په تاسو کله څه کله دغسې وخت هم راغی چې طالبانو ته وریجې پخې کړې چاول هغه به ډېر کمزوري وي بس څه ګزاره وکړئ په دې باندې وده شي دا ستاسو مدرسه ده ستاسو په کلي کې چې په کور کې چې ستاسو بچو روټۍ خوړلې وده شوي وي او ستاسو مدرسه کې طالبان هم دغسې د لوږې نه وده شي نو بیا به دا څومره بده خبره وي د دې وجې نه محترمو خپل زکاتونو هغه ما عرض کوم زکات فرض دی د دې ادا کول ضروري دي په دې کې فواید دي خپل خپلوان چې هغه غربا هغوی پکې یاد وساتئ او خصوصا دغه دیني مدرسې مساجد چې په دې وخت کې حکومتونه د هغې ذمهداري په سر نه اخلي زموږ ستاسو په دغه زکاتونو صدقاتو باندې عباد دي موږ تاسو چې هغه هم پکې یاد وساتو الله رب الجلال دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا